بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. یقینا من ته आवाज وکړو نوح علیه السلام فلنعم المجيبون. یقینا من قبل اون کې دعاګانو یو. د نوح علیه السلام واقع شروع شو. دی واقع کې الله تعالی وایي نوح علیه السلام مونږ ته आवाज وکړو. څه आवाज یې کړی دی؟ نو هغه आवाज د سورۃ نوح کې تیر شوی دی. د نوح علیه السلام تفسیری واقعه په سورۃ هود کې ذکر شوی ده او بیا مختصره په نورو سورتونو کې ذکر شته دی. لیکن کم आवाज چې کړی دی دغه आवाज په سورۃ نوح کې ذکر شوی دی چې رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. رب رزمه کې بسر باندې کافرانو یو کور هم پرې نه دی. دغه سوال الله تعالی نه کړو. سورۃ القمر کې بل سوال کړی دی هغه هم ذکر شوی دی چې رب انی مغلوب فانتصر. رب په ما باندې د خلکو غلبه کړی ده زما امداد وکړي. او دغه سوال په هغه ټیم کې وکړي چې کله خلکو خبره خو ناورې ده خو د نوح علیه السلام د وجلو منسوبه وکړه او نوح علیه السلام ته منسوبه د قتل د منسوبه اطلاع ملاو شو. نوح علیه السلام ویل رب انی مغلوب فانتصر. دغه دوه قسمه دعاګانې قرآن نقل کړي دي. هم دغه شان دغه دعاګانو ته په دې نادانا کې اشاره ده چې आवाज یې مونږ ته وکړو یعنې دغه دعاګانې رانه وغوښتلې. الله تعالی وایي فلنعم المجيبون. یقینا مونږ قبلونکي د دعاګانو یو مونږ یې بس سوال قبول کړو. چې سوال قبول شو هغه څنګه ظاهر شو ونجیناه مونږ بچ نجات ورکړو دته واهله او د اهل ته چې کومې د کور خلکو مسلمانانو من الكرب العظیم د مصیبت لوی نه د لوی مصیبت نه الله تعالی ته نجات ورکړو. هغه لوی مصیبت د خلکو په د پوري خبرې کول، نمونه ورله جوړول، پراپګاندا کول، د لاره د قتلولو منسوبې کول، د لوی مصیبتونو چې الله تعالی دې خلاص کړو. وجعلنا امن وګرځول ذریته اولاد دهغه هم الباقین حمدق باقی پاتې کېدونکي په دنیا کې. دنیا کې څومره د انسانانو سلسله د نوح علیه السلام د اولاد نه باقی پاتې شو. دی آیت ظاهر نه دسه معلومیږي چې په دنیا کې څومره انسانان د ټول د نوح علیه السلام اولاد کې شامل دي. او دا مضمون د اکثر مفسرینو رایو هم دغه ده او تفسیر او دغه شان د کې ترمذی شریف کې په دې باره کې روایت هم شته. خلاصه د خبرې دا ده چې په دې باره کې د مفسرینو درې رایګانې دي. اوله رای دا ده چې یاره اختلاف چې دا کم طوفان نوح راغلی په ټوله دنیا کې راغلی او که دا خاص په عربو کې راغلی. نو د علماو د مفسرینو یوه لویه ډله دا ده چې دا په ټوله دنیا کې راغلی او ټوله دنیا کې انسانان یې ختم کړي دي. بیا د هغې نه وروسته د نوح علیه السلام درې زامنو، یو کنعان هغه لاړ هلاک شو، هغه قصه ختمه شوله. درې زامن نور دی، یو حام دی، یو سام دی، یو یافس دی. په دې کې دا سام چې کم دی د دې نه چې کم خلک پیدا شو نو دا عرب خلک دي، فارسوانان دي، رومیان دي، دا خلک ته پیدا شو. دویم نمبر چې کم دی نو حام دی. د حام نه چې کم خلک پیدا شوي دي نو د هند اکثري خلک چې کم دی د هندوستان یا د هند چې کم حدود دي نو دا خلک ته پیدا شو. حبشیان ته پیدا شوي دي او دغه شان دغه دا خلک د دې نه باره کې مشهور دي، دا خلک ته پیدا شوي دي. بل بکی یافیس چې کوم دی د اولاد ترکیان نه د اولاد دي. دغه شان د چینیان او منګولیان د دوی اولادو کې راځي او جوج او ماجوج هم د دوی په اولاد کې شامل دي. دغه درې کسانو نه بیا دنیا ته انسانان پوره شو، ټول دنیا ته ورسېدو. او دا قول ډیر زیات مشهور دی. په دې قول کې د تفسیر د ترمذی شریف تفسیر هم د دې تایید کې د باره کې احادیث مبارکه شته. دویم قول دا دی چې دا کم عذاب راغلی او کم طوفان راغلی نو دا صرف عربو کې راغلی، په نور دنیا کې نه دی راغلی. او دوی داسې وایي چې اصل کې د آیات مطلب داسې دی چې وجعلنا ذریته هم الباقین. موږ وګرځول اولاد د نوح علیه السلام همدغه باقي پاتې کېدونکي، یعنې دوی نسل وچرېدو. کم خلک چې غرق شو د هغې نسل ونه چرېد. دا معنی وشو. دې ته هغوی حصر اضافي وایي. د ګرامر په اصطلاح کې د حصر اضافي وایي چې د نوح علیه السلام زامنو ته خالص نسبت دې وجه نه وکړو چې کم کسان مړه دي د هغې نسل خو نه دی چرېدلی، ختم شوی دی. اوس هغه خلک چې د عربو نه علاوه په نور دنیا باندې آبادو نو وایي د هغې نفي یا تایید نشته دی چې هغوی خلکو نسل وچرېده که ونه چرېدو، نفي نشته.
چې نفع نشته لري نو مالک کېدای شي چې د هغې اولاد دنیا کې پاتې خلک یي. دا دویم قول دی. دا قول هم صحابه پورې شهرت لري خو اولنی قول ډېر مشهور دی. دریم قول په دې کې بل شته، هغه دا دی چې کوم عذاب راغلی نو په ټوله دنیا کې راغلی، خو عذاب چې په ټوله دنیا کې راغی خلک خو ختم شو. خو دا کم خلک چې په دنیا کې په الحال موجود دي دا د نوح علیه السلام اولاد دی یوازې، نو وایي نه دا نه دی، بلکې دې کې د نور خلکو اولاد هم شامل دي. څو پکې دي؟ نو هغه مسلمانان چې د نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سواره وو د هغوی هم بچي شوي دي، هغوی خلک هم شته دی. بیا داسې تفسیري معلوم نه دی چې یاره هغه کم چې ورسره ملګري په کښتۍ کې د هغوی بچي څوک څوک دي، کومو ځای کې ته لاړل، داسې وضاحت خو نشته، خو بچي شته. او د نوح علیه السلام د درې زامنونه هم اولاد خواره شو. دا دریم قول دی. دا اولنی قول چې کوم تفسیر مال په قرآن نقل کړی دی دې ته یې راجح قول ویلی دی، او را دویم قول تفسیر بیان القرآن نقل کړی دی، او را دریم قول تفهیم القرآن نقل کړی دی. نو په دې کې احتمالات شته دي چې کېدای شي یو قول پکې صحیح شي، دواړه صحیح شي، کېدای شي درې واړه یو بل ته نږدې نږدې. په دې کې د قرآن او د حدیثو داسې صریح نفي نشته، اشارات شته، صریح نفي نشته. نو دا یو قسم له اجتهادي مسله شو. او په دې باندې څوک نه نیولی کېږي چې یاره د نوح علیه السلام اولاد یوازې په دنیا کې خواره دي که نور څه شته، په دې څوک نه نیولی کېږي. که څوک وایي چې یوازې د نوح علیه السلام اولاد نو هم ټیک ده، څوک نه کافر کېږي نه په مسلمان کېږي. او که څوک وایي چې نه نور پکې شامل دي هم ټیک ده، دا خبره هم صحیح ده، څه غټه خبره نه، یو علمي تحقیق دی چې دا به کم کوو. وترکنا علیه فی الاخرین، او موږ پاتې کو په ده باندې په د نوح علیه السلام باندې فی الاخرین په وروستنو خلکو کې څه شی پاتې کو. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتیا په نوح علیه السلام باندې په ټولو مخلوقاتو کې. یعنی نوح علیه السلام ته الله تعالی د اعزاز هم ورکو چې د قیامت پورې څومره انسانان راځي دنیا ته او د اهل کتابي که هغوی عیسایان دي که یهودیان دي که مسلمانان دي، خو چې آسماني کتاب ته منسوب دي د نوح علیه السلام ډېر قدر او احترام کوي، ډېر عزت یې کوي او بدرون نظر ورته ګوري. یهودیان یې احترام کوي، عیسایان یې احترام کوي، موږ مسلمانان یې احترام کوو، سلامتیا ور باندې وایو. بد نومونه په خوشو الفاظو سره د سره څوک ذکر کولی نه شي. البته کم خلک چې آسماني کتابونو نه دي قایل، هغه خلک چې دهریان دي، کمیونستان دي، ګمراه بېلاري خلک دي، د دین خبر هم نه دی چې موږ د نوح علیه السلام په اولاد کې یو زموږ پیغمبر دی، نو هغوی نه خو تجربه د ګیله نشته، خو څاروونه بدتره شوي دي، هغه ګمراه خلک دي. ځکه تاسو به اورېدلي چې ځینې خلک داسې هم وایي چې یاره په غټو غټو خلکو ځان ته غټ خلک شماري، آسماني کتابونو نه خبره چې انسان آغاز داسې و چې د انسانان وایي داسې جوړ شو چې شادو و بوډۍ شوه، د هغې نه لکۍ ورچېدله او دا وړی مړی ته ولیدلې او بس انسان شو. داسې چېرته کېږي؟ تاسو د غوا نه لکۍ کټ کوئ او د هغې چې بچي کوي څنګه بچي به کوي؟ لکۍ به ورپولي، داسې نه کېږي. د غوا نه ښکر وارته وایي هغه چې کله بچي کوي ښکر به یي، د بچو به ښکروي، داسې خو نه کېږي چې د هغې نه لکۍ ولیده او د انسانانو نه پسې ولیدله، داسې نه کېږي. د آدم علیه السلام دومره مقدس تاریخ، دومره بهترین نسل او هغه راله شهادو ته منسوب کوه. دا خلک ځان ته ساینسدانان وایي، فلسفیان وایي، لوی لوی خلک وایي، خو دا خلک ګمراه خلک دي. دغه شان دغه څوک چې کوم دی نو د دین قایل نه لري، څوک د مذهب قایل نه لري، څوک دغه شان د پیغمبرانو نه دي قایل، څوک بس د الله د وجود نه بس منکر دي، باغیان دي، دنیا کې لګیا دي، ځان ته خاط خلک وایي، شعوري خلک وایي. خدا ټول شیطان بیلاری کړي دي، ګمراه کړي دي. چې کوم خلک آسماني کتاب ته منسوب دي نو د نوح علیه السلام ډېر احترام کوي. الله تعالی و انا كذلك نجزي المحسنين، موږ دغه شان بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. دا اوس د نوح علیه السلام نه علاوه نور خلکو دپاره خبرداری شو چې نوح علیه السلام ته د اعزاز ورکول چې صرف ستا اولاد په دنیا کې چلیږي، دا دومره پیغمبران، دومره لوی لوی بزرګان، شهیدان دا به ستا په نصر کې راځي. او دغه شان د نوح علیه السلام نوم خلک په درناوي سره یادوي، ځکه دین دپاره خدمت کړلی، قربانیان یې کړلي، خلکو یې مخالفتونه کړي دي، نو الله تعالی ته د اعزاز ورکړی دی. خدا د نوح علیه السلام خصوصیت نه دی، بلکې انا كذلك نجزي المحسنين، موږ دغه شان بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. څوک هم چې دین دپاره خدمت کوي موږ دغه اعزاز ورکوو. هغه سړی به خلک به په دنیا کې احترام کوي، او اگر که دشمنان به هم ډېر زیات دي، خوشې به هم یادوي، خو ډېر خلک به ورسره وفادار هم وي، لکه د نوح علیه السلام په شانته کې. دغه شانته کې الله تعالی به د په نصر کې نیکان خلک را پیدا کړي، او داسې خلک به را پیدا کړي چې به د دین دپاره داعیان وي، سپایان به وي، خدمتګاران به وي، او هغې په وجه باندې به د مشرانو ته اجر میلاویږي، ثواب کې به شریک، او دغه په وجه باندې به د هغې مشرانو تاریخ هم روښانه مقدس او دغه طریقه باندې د دین خدمت به هم روان وي. الله تعالی به د لوی کار هم د دې په اولاد کې د دوی نه اخلي.
نو دا ټول مؤمنانو سره انسانانو سره د قیامت پورې یو قسم وعده شوله چې دین د پاره چا کار کړی دغه ضایع کیږي نه هغه ته بدله الله تعالی خامخ ورکړي دغه شان کوم خلکو چې د دین سره دښمنی کړې ده د دین د شعائر سره دښمنی کړل د پیغمبرانو سره د اولیاء کرامو سره د علماو سپکاوي ګستاخی کوي یو لګیا دي تاسو به چرته موانه ورځ په دغه کورونو کې به عالمان نه پیدا شي تاسو به موانه ورځ په دې کې به شهیدان نه پیدا شي په دې کې به نیکان خلک را پیدا شي دا چرته په تاریخ کې نه کیږي الله تعالی وعده دي د قیامت پورې الله تعالی و انه من عبادنا المؤمنین یقینا دا زمون د نیکانو بندګانو نو دا زمون د بندګانو مؤمنانو نو نوح علیہ السلام د مؤمنانو بندګانو نو الله تعالی تایید کوي د هغه فضایل مناقب ذکر کوي چې دا عام سړی نو ډیر خدمتونه دین د بهاره کړی دي یو کلک مؤمنو په بندګانو کې ثم اغرقنا الاخرين بیا من غرق له نور خلق نوح علیہ السلام او د هغه ملګری بچ شو او چې کوم نور خلق او مخالفین خلق وغه ټول الله تعالی غرق غرق په عربی کې په بو کې ډوبېدل ته ویل کېږي او چې په وچه کې ډوب شي نو هغه ته خصب وي کله چې زمکه خلق راغی ښکته لکه د قارون خلق شان دي قارونیانو په شان دي یا دغه شان دي د بالاکوټ چې کوم حادثه ونه دي ته په عربی کې غرق نو دي ته خصب وي او چې کوم غرق د په بو کې کېږي نو دا د عربی اصطلاحات دي